د معذوره خلقو د برکته الله رب العالمین د ټول کور خلقو له رزق ورکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لعلکم ترزقون بضعفائکم، کېدای شي کو ستاسو په کور کې څوک تور سرې کونډه ناسته وي، څوک ماشوم پکې یتیم وي، یا څوک پکې رنځور وي، معذور وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د الله بنده دی، الله پیدا کړی دی، الله به ورله رزق ورکوي. نو د ده د برکته الله د ټول کور د خلکو له رزق ورکوي. نو د کوم سړي د جیب پیسه چې په معذوره لګېده، په رنځور لګېده، په کونډې لګېده، په یتیم لګېده، نو یاد دې ساتي هغه سړی چې دی د الله د طرف نه په دې معذور باندې سوری دی، الله رب العالمین به د ده په رزق کې چېرته کمی نه راوړي. ولې د ده په لاس باندې الله دې معذور له رزق ورکوي، د ده په رزق کې به الله ولې کمی راوړي. په خپلو کورونو کې کونډو زنانو ته کارېږئ. ما اکثر په کور کښېني نو چې تر څو پورې پلار ژوندی او مور ژوندی وي نو د هغې کونډې لور ځای وي، زړونه ورته هم ښه ګوري. خو چې کله مور او پلار مړه شي او د سر سوری ختم شي او دغه کونډه خور رونو ته پاتې شي، نو بیا یې بچو ته خلک سپک ګوري، بیا ورته رټې سپورې سپکې ورته وایي. چېرته داسې مه کوئ ورو. مخامخ دا زنانه دا تور سرې ده، دا چاله جواب نه ورکوي. خو تاسو ته پته شته دی دا تور سرې مظلومه چې د شپې په تکه توره تیاره کې ځان له په زړه کې الله ته ګیله شروع کړي، ربه دې رونو ته دې پاتې کړم، الله دې رونو ته دې کېنولم، خدای دې خو ما سپکوي. الله بچو ته راله سپک ګوري، کنځي. زه خو مخامخ جواب نشم ورکولی، د سر سوری مې بل نشته. نو یاد ساتئ بیا د کور د هغې خلقو دپاره د الله د طرف نه چې کومه څپېړه راځي هغه ډېره خطرناک. د دې وجې نه په خپل کور کې په ناچاره خلقو باندې تنګېږئ. ما پرونو کې یو ورور ناچاره شو، د الله د طرفه او پرې راغلي، لاس مې خلاص ورسره کوه، قرض وله ورکوه. پردو خلقو دپاره موږ څومره سخیان یو، خپل کور کې د خپل سکر اور دپاره رانه شپې ګټې جوړې شوي او د هغه د ټولو نه زیاته ګیله د خپل سکر اور نه پیدا کړي چې ما سره د بهر خلک ښېګړه کوي او د خپل سکر اور را سره ښېګړه نه کوي. نن سبا رشتهداري او خپلوي راغلې د پیسې له، نو چې پیسهدار سړی و نو د لرې نه لرې خپل دی ولې نه وي، خو ته به یې داسې ګڼې لکه چې د خپل سکر اور نه به درته خوږ ښکارېږي. دا ورورولي تا ته خوږه نه ده، دا د ده د دې پیسې تا ته خوږوالی دی. چې ممبر و، عهدهدار و، افسر و په رشتهدارۍ کې، او ستم او لالچ د دې په زړه کې و، نو د لرې نه لرې رشتهدار به یې د توت نه به بوکاڼې ته چېرته زیله ختلي او ته به یې داسې ګڼې لکه خپل سکر. خو چې ناچاره شو بیا خو د نږدې نه نږدې رشتهدار هم وي، څوک یې خپل نه ګڼي. دا د عبرت دپاره دا یو خبره زه اکثر کوم. یو کس دی او د هغه دواړه ګردې فیل شوي، سرکاري ملازم، یو فایل یې جوړ کړی و، ما ته وي مفتي صاحب په دې کې را سره منډه ترړه وم، ما قربان الحمدلله د هغه چې څه خدمت ما ته الله نصیب کړی و، الله دې قبول کړي. هغه وشو، ما سره په دې ګاډي کې را وختو، نو ما ورته وی دا راته ووایه چې دا ګرده ته بدلې، دواړه ګردې دې فیل دي او ډاکټر درته لیکلي دي چې بس د الله د طرف نه چې څومره ستا ژوند دی یي به زمونږ د ډاکټرانو په نیز باندې په دې دنیا کې نور ستا وربشي نشته، بس د الله رسه ده چې کله یې کټ کړه مړ به. د وی ماله زه د ګردې ټرانسپلانټ کوم، نو ما ته هسې تپوس کوم یې ګرده دله څوک درکوي، رونه درکوي؟ یو ډېر سوړ اس ویلی ما ته وی مفتي صاحب زما چې څومره تنخواګانې راتلې
ما پکې په خپل کور کې د دې خپلو وروڼو ډېر خیال ساتلی خو د کومې ورځې نه چې زما وروڼه په دې خبر شوي دي چې زمونږ د دې ورور دواړه ګردې فیل دي او هسې نه چې دی مونږ نه چېرته د ګردې مطالبه ونه کړي ما ته یې وی نورې خبرې خو لا پرېږده وه مفتي صاحب هغه خپلو سکه وروڼو چې تر اوسه ما ساتل زما سره پیغمبري سلام بند کړی دا زموږ د معاشرې خبره نو داسې چېرته مه کوئ نو ما ترې نه تپوس وکړو اوس دله ګرده څوک درکوي وي زما بیبي ده زما ټبری ده ما وی قربان شم د دغې پردۍ خورلړې نه چې دومره یې وفا ستا سره وکړه ستا د مور او د پلار نه پیدا سکه روڼه ستا نه پردي شو بس د پیسو پورې خپل وو د تنخوا پورې خپل وو او چې کله سخته در باندې راغله بس دغه شانتې په ډاګه یې پرېښودلې نو داسې رشته داري او خپلوي دې ته نه ویل کېږي رشته داري او خپلوي دې ته ویل کېږي چې په راته کې پرې خوشحاله شي او په سخته کې پرې خفه شي دې ته رشته داري ویل کېږي مونږ اکثر وایو یاره ورور مې دی خو غلطه خبره یې راته وکړه نو ځکه مې برداشت نه کړله نو هلکه دا سمه خبره خو هر څوک برداشت کوي رورولي پالل دې ته ویل کېږي چې د رورولۍ لحاظ وکړي او د هغه غلطه خبره برداشت کړي دا سمه خبره خو سړی د پردي سړي برداشت کوي د ورور خو به برداشت کوي نو په خپلو کورونو کې د خپلو وروڼو سره د خپل مور او پلار سره د خپلو خپلوانو سره د خپلو رشته دارو سره حسن سلوک کوئ بدله کې به درته الله دوه نعمتونه درکړي دا زه د ځان نه نه وایم دا درته حدیث مبارک وایم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل من احب ان یبسط له فی رزقه څوک چې غواړي چې زما په رزق کې د فراخي راشي رزق کې فراخي څه ته ویل کېږي رزق کې فراخي دې ته نه ویل کېږي چې مخکې تا 10 ګټلې اوس به ته 20 ګټې نه رزق کې فراخي دې ته ویل کېږي چې په تا باندې به حادثات نه راځي نو دا شته ګټه وټه به الله ستا د ضرورت لپاره کافي او شافي کړي تاڼه به در باندې نه راځي تحصیل به نه راځي او اسپتال به در باندې نه راځي دې ته ویل کېږي فراخي په رزق کې څوک چې غواړي چې د حادثاتو نه دې زه بچ شم وینسأ له فی اجله او زما د عمر سے واشي د دې مرګ نه خو هر څوک یېرېږي که نه نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي فلیصل رحمه دې د خپلې خپلوۍ د هغې لاج دې ساتي او خیال دې ساتي تره درته تیزه خبره وکړله د ترهګیرۍ د وجې نه معاف کړه او ماما درته تیزه خبره وکړله د ماماګیرۍ خیال یې وساته او خیر دی جواب مه ورکوه رور درته داسې خبره وکړله د رورولۍ خیال یې وساته او ګزاره ورسره وکړه مور او پلار پسې خو بالکل په شا مه ګوره مور او پلار ته جواب ورکول دومره لویه ګناه ده چې دا الله رب العالمین چېرته نه معاف کړه نو دې ته ویل کېږي د رشته دارۍ خیال ساتل نو چې کله ته د رشته دارۍ خیال ساتې نو امن به مینه به محبت به جنگ جګړه به نه اختلاف او نفرت به نه فساد به نه قرآن کریم په دې آیت کې الله رب العالمین دې طرف ته اشاره کوي فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم کو چرته تاسو د الله د صله رحمۍ د حکم نه مخ واړو نو قریبه ده چې تاسو په دې ځمکه کې فساد پیدا کړئ رور چې د رور سره په جنگ شي او بچی چې د پلار سره او د مور سره په جنگ شي نو د دې نه به فساد نه پیدا کېږي الفت او محبت خو د دې ځای نه پیدا کېږي چې دا رشته داري ده او دا خپلوي ده او دا وروري ده د دې سره به په معاشره کې الفت او محبت پیدا کېږي الله رب العالمین د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي دعا وکړئ الحمدلله